بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، کاشف عارف یم او تاسو ډیلی میدان ګورئ. کتونکو، نن به موږ تاسو له یو اهم خبر درکو. خبر دا دی چې د تیرې ورځې نه په سوشل میډیا باندې یو خبر وایرل شوی دی چې گورنر خیبر پښتونخوا حاجي غلام علي د خپلې عهدې نه لرې کړی شو او لیفټیننټ جنرال ریټایر عالم خټک چې کوم دی هغه د خیبر پښتونخوا گورنر نامزد شو. نو په دې اړه موږ معلومات وکړو. دا خبر د پرونه راهیسې په سوشل میډیا چې کوم واتس اپ ګروپونه دي په هغې کې هم چلیږي او په فیسبوک پیجونو باندې هم دا خبر چلیږي. بیا د مختلفو سیاسي پارټو کارکنانو لخوا هم دغه شیر کیږي. نو موږ د پیښور سینیر صحافیانو سره رابطې وکړې. موږ معلومات وکړو چې آیا دغه خبر ریښتیا دی او که دروغ. موږ ته دا وویلی شو چې دا خبر بالکل دروغ دی او په دې خبر کې هیڅ قسمه حقیقت نشته دی. د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي چې کوم دی هغه په خپله عهده باندې بحال دی او د لیفټیننټ جنرال ریټایر عالم خټک حوالې سره دا وویلی شو چې په کال 2014 کې د هغه د تکرارۍ چې کوم دغه خبرې وې هغه شروع وې، خو بیا د څه وجوهاتو له وجې هغه پاتې شوې. نو مختلفو سوشل میډیا پیجونو باندې هم دا خبرې چلیږي، خو دا خبر بالکل دروغ دی. بیا موږ په دې کې دا هم چلیدل چې د پاکستان چې کوم مشهور نیوز چینل دی جیو نیوز، د هغې یو سکرین شاټ راوچت کړی شوی و. په هغې کې بیپر د پیښور چې کوم سینیر صحافي دی سیف الاسلام سیفي صاحب، هغوی بیپر ورکوي او سرخي لیکل شوې ده چې لیفټیننټ جنرال ریټایر عالم خټک چې کوم دی هغه د خیبر پښتونخوا گورنر مقرر شو. نو موږ رابطه وکړه سیف الاسلام سیفي صاحب سره. هغوی موږ ته وویل چې زه اوس په جیو نیوز کې نه یم، زما اداره اوس بدله شوې ده. نو د دې نه هم موږ ته معلومات وکړی شو چې دا خبر فیک دی. بیا سیف الاسلام سیفي صاحب موږ ته د تفصیل لپاره یو ویډیو پیغام راولېږلو. راځئ چې ویې ګورو. जी बेसिकली ये अप्रैल 2014 की खबर है, जब साबिक वज़ीर दिफा जनरल रिटायर्ड आलम खटक अपनी रिटायरमेंट के बाद उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के तौर पर अपॉइंट किया जा रहा था और उनकी समरी उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के पास भिजवाई गई थी। ताहम आखिरी टाइम में उनकी समरी जो है उस पर दस्तखत नहीं किए गए और फिर पार्टी के प्रेशर में या पार्टी के मशवरे पर फिर सरदार मेहताब अहमद ख़ान को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नामज़द किया गया था। तो आजकल ये सोशल मीडिया पे वो पुरानी जो है मेरी ख़बर का वो उसकी स्क्रीनशॉट उसका लगाया जा रहा है, जो कि गलत है और इसका मौजूदा जो सूरत हाल है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। جی کتونکو، تاسو ته به د سیفي صاحب د خبرو نه اندازه شوي وي چې دا خبر چې کوم دی په سوشل میډیا چې کوم چلیږي د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي متعلق چې د خیبر پښتونخوا گورنر بدل کړی شو، نو دا مکمل فیک دی او موږ تر دې نتیجې راورسېدو چې موږ تاسو ته حقیقت درښکاره کړو چې حقیقت څه دی او دروغ څه دي. نو یقینا تاسو ته به پته لګېدلې وي. مننه.